په دې وخت کې په دې ټوله دنیا باندې د کرونا وایرس په شکل کې چې کومه وبا راغلې ده چې دا د 19 دسمبر 2019 نه د چین په یو ښار په اوهان کې دا ظاهره شو او د هغې نه بعد د ټوله دنیا یې دای په لپیټ کې واغسته. خو په دې دوران کې د وبا حوالې سره د وبایي مرض حوالې سره د رسول الله علیه السلام په احادیثو کې او د صحابو په سیرت کې چې زمونږ او ستاسو دپاره قابل عمل څه خبرې دي نو یو څو خبرې ستاسو مخې ته عرض کوو. یو خدا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د طاعون او د وبا باره کې دا فرمایلی دي. حدیث دی چې اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا سمعتم بارض انتم فيها فلا تخرجوا عنها. هر کله چې تاسو د طاعون باره کې واورئ چې په یوه ځمکه باندې راغلی دی نو تاسو ورته مه داخلېږئ او کچرې تاسو په هغه ځای کې یئ نو تاسو ترې وځئ هم. حافظ ابن حجر اسقلانی مشهور محدث دی فتح الباری کې دا خبره لیکلې ده چې د طاعون نه مراد وبا عامه ده، عام وبا ته ویل کېږي طاعون. په دې دوران کې د وبا او د طاعون په دوران کې چې د رسول الله علیه السلام کوم تعلیمات دي احتیاطي تدابیرو حوالې سره هغه موږ له خپلول پکار دي. یو خدا خبره د نبی علیه السلام وفرمایل چې په کوم ځای کې ولګي نو تاسو ورته مه داخلېږئ، ځئ ما، او که چېرې تاسو بالفرض په هغه کلي کې یئ نو د هغه کلي نه وځئ ما. په دې کې دا تعلیم دی چې د تګ راتګ سره دا مرض دا اثر دا ظاهریږي او دا نورو انسانانو ته هم لګي. او امام غزالی رحمه الله د حوالې سره دا خبره نقل کړې ده. امام غزالی سے فرمایي چې کله دا بدن دا وبایي مرض د مریض بل چا سره ملاو شي نو داغه د دې ملاقات د وجې نه دا مرض پر دویم کس باندې ډېر زیات اثر کوي، په ټول بدن باندې اثر کوي، دغه په پیپړو باندې اثر کوي، په دماغ باندې اثر کوي، په بدن باندې اثر کوي، نو هغه ته متاثر شي. نو یو خدا خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې رسول الله علیه السلام عمل له مصنف ابن ابي شيبه کې حدیث ته ولید ابن عبد الله نقل کوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم مر على مجذوم فخمر انفه. نبی صلی الله علیه وسلم په یو جزامي باندې تیرېدو نو رسول الله مبارک خپله پوزه پټه کړه. نو یی په صادر باندې پټه کړې ده، یی په کپړه باندې پټه کړې ده. خدا خبره ثابته شوه چې د وبایي مریض نه نبی صلی الله علیه وسلم خپله پوزه پټه کړې ده. په دې وخت کې چې کوم دا ماسک استعمالیږي نو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت عمل له نبی علیه السلام د سیرت نه دا خبره ثابته ده. نو لہذا که څوک ماسک استعمالی یا دارنګې څوک نور احتیاطي تدابیر کوي، مثلا څوک د چا سره ملاقات کوي، نبی صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي. حسین دا د خپل پلار نه نقل کوي ان نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایلی ده چې لا تدیم النظر الی المجذومین، تاسو جزامي مرض والا ته مستقل ګورئ ما، ډېر ورته ګورئ ما، بلکې کله چې تاسو د هغوی سره خبرې کوئ واذا کلموهم فلیکن بینکم وبینهم قید رمح. هر کله چې تاسو د هغوی سره خبرې کوئ نو ستاسو د هغوی په منځ کې دی د یوې نیزې په مقدار باندې فاصله. اوس که دا فاصله مونږ وایو چېرې یا د کم SOPs چې مونږ ته میلاو شوي دي نو فاصله ساتل نو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ثابته ده. داسې د نبی علیه السلام په تعلیماتو کې دا خبره هم ده چې نبی علیه السلام لا د ثقیف یو قبیله راله او پای کې یو کس هغه جزامي مرض والے وبایي مرض والے نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی چې په خپل ځای باندې ودرېږه، ته مونږ سره بیعت کې، بس مونږ ستا بیعت قبول کړی دی، مونږ ستا بیعت منظور کړی دی، ستا بیعت وشو. نبی علیه السلام سره لاس میلاو نه کو، بیعت کې خو به لاس میلاو، رسول الله علیه السلام سره لاس میلاو نه کو. دویمه خبره دا ده چې نبی علیه السلام حدیث دی د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه نقل لا یریدن ممرضا علی المصح یا علی مصح. مریض دی په صحیح انسان باندې په مصحح باندې په صحیح باندې هغه دی نه راوړي او خواله دی نه راځي. د هغې وجه دا دی چې د دې نه دا مرض دا منتقل کیږي بل چاته. د دې سره سره د رسول الله علیه السلام
د سنت نه دا خبره هم ثابت ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به کله اپرنجې کو، نبی علیه الصلاۃ والسلام به مخ ته لاس ونیو یا به ورته څه کپړه ونیوله. او امام غزالی رحمه الله نه دا خبر منقول ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا عمل د دې دپاره کړی دی چې زمونږ د اپرنجي دا کم مضر اثرات دا بل چاته منتقل نشي. نو امام غزالی وایي چې دا اثرات تقریبا 8 میټره پورې دویم کس ته منتقل کیدی شي. نو په دې دوران کې د احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا خبره کوو، که بالفرض دا ماسک استعمالول دي، که د چا سره لاس نه ملاول دي، که په فاصله کې ودرېدل دي، او دارنګې یا یو ځای ته نه ورتلل دي، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه او د صحابو د سیرت نه دا خبره ثابته ده. وبا او طاعون دا په تاریخ کې مختلف اوقاتو کې راغلي دي. حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې په 18 صدۍ کې په 18 هجری کې وبا راله، هغې ته ویل کېږي طاعون عمواس، دا خوره شوه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو عبید بن جراح رضی الله تعالی عنه ته خط ولیکو، خو د دې نه مخکې حضرت عمر صاحب د وبا باره کې د خلکو نه مشورې واغستې، د ټولو نه مخکې د مهاجرینو نه او بیا یې د انصارو نه، بیا یې د هغه صحابو نه چې کوم په فتح مکه کې شریک شوي او بیا یې دا فیصله وکړله چې بس حضرت عمر صاحب دا اعلان وکړو چې په کوم ځای کې وبا خوره شي بس مونږ هلته نو ځو، چونکې کوم ځای ته چې دا تلو فیصله کړې او د هغه ځای نه د واپسۍ اراده وکړه. په دې دوران کې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه راغی او حضرت عمر صاحب ته وفرمایل چې د وبا په باره کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا دی، کوم حدیث چې مونږ په ابتدا کې وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دوران کې چې کومه وبا راغلې وه، حضرت عمر صاحب ابو عبید ابن جراح ته خط ولیکو چې واپس راشه، چونکې وبا راغلې ده ته مدینې ته راشه. نو ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه دا خبر وګڼله چې زه فوج یوازې نشم پرېښودی، نشم درتلی. بیا ورته دوباره خط ولیکلو، نو هغه بیا هم رانغی. بیا د دې نه بعد حضرت ابو عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنه باندې دی وبا حمله وکړل او دی وفات شو. خو په دې دوران کې معاذ ابن جبل دا د فوج جانشین مقرر شو. د ابو عبید ابن جراح د وفات نه مخکې دا د فوج جانشین مقرر کو، خو معاذ ابن جبل ورسره د هغه زوی هغه هم دی وبا په خپل لپیټ کې واغستو، هغه هم وفات شو. د دې نه بعد عمر ابن عاص چې کله معاذ ابن جبل خپل قایم مقام مقرر کو، نو عمر ابن عاص چې کوم نه مسلمانانو د تقریر وکړو او دا خبره وکړله چې وبا کله خوره شي نو دا بیا د اور په شانتې خورېږي، لہذا تاسو د غرونو ته لاړ شئ او خپل ځانونه بچ کې په غرونو کې پناه واخلئ تاسو. نو دا خلک چې کوم دی دا بیا غرونو ته لاړل او چې کله په غرونو کې دوی پناه واغسته او پټ شو، نو په هغه بنیاد باندې د وبا هغه زور چې کوم دی هغه کم شو. په طاعون امواس کې اکابر صحابه حضرت ابو عبید ابن جراح، حضرت معاذ ابن جبل، یزید ابن ابی سفیان، حارث ابن هشام، سہیل ابن عمر، عتبہ ابن سہیل، تقریبا دا ډېر صحابه کرام دا وفات شوي. دا حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د اولاد په حوالې سره راځي چې تقریبا 40 افراد د خالد بن ولید د اولاد هغه په دې وبا کې وفات شوي. د حارث ابن هشام د خاندان 70 افراد په دې کې هلاک شوي، صرف 4 کسان پکې بچو. د دې وجنه حضرت عمر ابن عاص چې خلکو ته دا خبر وکړه چې تاسو خواره شئ، د منتشر کېدو حکم یې ورکړ. نو طبي لحاظ سره دا د دې خبرې دا اهمیت لري دا خبره چې حضرت عمر ابن عاص د ټولو نه مخکې چې نن سبا موږ ته په دې اصطلاح کې آیسولیشن وایو، د دې حکم حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ مسلمانانو ته ورکړی. نو لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په رڼا کې په دې کم کیفیت کې چې موږ تاسو یو، نو پکار دا چې موږ د دې احتیاطي تدابیر سره په الله رب العالمین توکل وساتو، الله رب العالمین ته رجوع وکړو او د دې وبا په صورت کې چې رقم راغلی د بدی باندې موږ او تاسو صبر وکړو، نو الله رب العالمین به زموږ او تاسو نه راضي شي او الله تبارک وتعالى موږ او تاسو د دې وبا نه په امان کې. جزاکم الله شکریہ.